زموږ چینل سبسکرایب کړئ آنلاین کلاسونو لپاره او بیل آیکن ضرور دباو کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیم قاری ابو سعید د السعید قرآن اکیډمي د طرف نه تاسو په خدمت کې زه نوې ویډیو سره حاضر یم. نن به ان شاء الله مونږ د نورانی قاعده آغاز کوو. نو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې که چېرته تاسو آنلاین قرآن ویل غواړئ نو په سکرین باندې چې کوم نمبر تاسو ته ښکاري په دغه نمبر د واتساپ په ذریعه مونږ سره تاسو رابطه کولی شئ. الحمدلله مونږ سره د آنلاین قرآن خودلو سهولت موجود دی. نو د ویډیو شروع کېدو نه وړاندې یو چند خبرې ضروری دي چې هغه زه ستاسو په خدمت کې ږدم. ټول نه وړاندې دا خبره ځینې کېدی چې دا نورانی قاعده دا بنیادي شی دی. لکه څنګه چې بنیاد مضبوطول ضروری وي هغې نه بغیر چې کوم عمارت وي هغه نه خیږي. زه به تاسو ته مثال درکړم. یو انسان دی هغه یو محل جوړوي عمارت جوړوي نو هغې دپاره به دا بنیاد مضبوط ساتي. که بنیادونه یې صحیح ونه ساتل مضبوط ونه ساتل نو د هغه عمارت لړه کېدو امکان وي. صحیح شو. نو همدغه شان دا نوراني قاعده چې کوم ده دا یو بنیاد دی. که چېرته دغه مونږ مضبوط کو نو قرآن عظیم الشان ویل همدغه شان د مخکې چې کوم سبقونه را روان دي هغه به مونږ بالکل داسې وایو لکه اوبو غونده کې به لکه الحمد شریف څنګه هر چاته یادي او همدغه شان سورې اخلاص قل هو الله احد نو دغه شان به بیا انشاءالله مونږ وایو. او بله خبره اوس راځو مونږ تختی نمبر 1 ته مفردات. نو اوس په د مفردات معنا مونږ پیژنو. دا خبره ځینې کېدی چې مفردات دا د مفرد جمع ده ګورئ او مفرد چې دا عربی کې یو ته ویلی کېږي. نو دلته وګورئ الف همدغه شان با تا ثا. الف یو لفظ دی همدغه شان بام یو لفظ دی تام ثام. نو یو لفظ دلته ذکر دی نو ځکه د دې نوم هم مفردات ایښودلی شوی دی. او دویم خبره دا ذهن کې کېدی د الف نوالې تر یا پورې چې څومره دا مونږ سره دي دې ته مونږ حروف تهجي وایو. صحیح شو. لکه څنګه چې انګلیش کې ا نوالې تر زیډه پورې کم دي هغې ته مونږ الفابیټ وایو. صحیح شو. نو په عربی کې د الف نوالې تر یا پورې چې کم دي دې ته مونږ حروف تهجي وایو. او بل دا خبر ذهن کېدی د الف نوالې تر یا پورې دا ټوټل مونږ سره 29 حروف دي. صحیح شو. او انګلیش که چېرته وکتلی شي هغه شپږیشت دي نو د عربي خپل حروف دي او د انګلیش خپل دي. او بل دا خبره هم ځینې کېدی د دې الف نوالې تر یا پورې د دې یادول ډېر ضروري دي. که چېرته دا یاد نه کړی شي نو مخکې تک دا ډېر ګران دی. د الف نوالې تر یا پورې دا څومره حروف دي 29 حروفه دینه بس ډول قرآن عظیم الشان جوړ دی. صحیح شو. دی 29 حروفونه نو ځکه د دې یادول ضروری دی. مثال به زه تاسو ته درکړم. اوس یو ماشوم دی هغه سکول ته ځي نو هغې ته به اول ټول نه وړاندې ABC تر زیډه پورې دا یادوي. صحیح شو. او که چېرته بیا هغې مخې ته یو لفظ راشي مثال اپل نو هغې ته ووایي چې دا څه دي نو هغه به درته وایي چې دا A دی بیا دا P دی بیا P دی بیا L دی بیا E دی ښه صفا به درته وایي. صحیح شو. همدغه شان که چېرته الف نوالې تر یا پورې مونږ دا ښه ماشومانو باندې زده کړو نو بیا به هغې مخې ته هم که چېرته یو لفظ کېښودلی شي نو ښه په اسانۍ سره به هغه به درته وایي چې یاره دا الف دی او دا با دی او دا تا دی او دا ثا دی. نو امید لرم انشاءالله تاسو به ښایسته پوه شوي وي. نو اوس به مونږ اول تعوذ چې اعوذ بالله ورته ویلی شي بیا تسمیه هغې نه بعد به الف نه سټارټ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نو زه چې کوم لفظ ویما تاسو ما پسې وایي چې ستاسو هم ښه ښایسته زده شي. الف الف الف. که چېرته یو انسان نه پوهېږي په دې باندې نو په انګلیش پوهېږي نو دا لاندې لیکلي دي. صحیح شو. ALIF نو دینم تاسو مدد اخیستی شئ خو لیکن ذهن کې دا
دانچه چې کوم دا ذهن کې کېنوي صحیح شو او کوشش وکړئ چې دا عربي لفظ زده کړئ ځکه چې بیا مخکې به تاسو ته مشکلات پیدا شي کوشش وکړئ همدغه یاد کړئ الف با 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 او بل دا خبر زین کې دی چې دلته مونږه د اردو کوم الفاظ دي هغې نه به ځان ساتو صحیح شو لکه بی تی ثی دا شی به نه وایو کوشش کوئ چې دغه شي نه ځان وساتئ صحیح شو با تا 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 ثام 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 اوس زه تاسو ته ګورئ که چېرته تاسو ماشومان پوهوئ په دې با تا ثا باندې نو د هغې پوهولو طریقه دا ده چې هغې ته دا ووایي که چېرته داسې شکل باندې یو لفظ راشي نو لاندې یو ټکې وي ټاکې وي نو دا به با وي او که چېرته همدغه شان شکل کې راشي نو دو ټکي په بره راشي نو دا به تا وي که چېرته درې راشي د پاسه نو دا به ثا وي صحیح شوه ګورې دا درې واړه یو شان دي ځکه ویمه نو تاسو ماشومان په دغه طریقه پوهولی شئ جیم 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 کوشش کوئ زه چپ کېږم نو تاسو ما پسې وایئ نو فایده به کوي تاسو ته به یادېږي حا حا حام خام 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 دال 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 ذال 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 را 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 ز ز ز سين 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 شين 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 ګورئ ماشومان داسې هم پوهولی شي لکه مخکې ما تاسو ته هم ویل چې سین د پاسه یو ټکي هم نه وي او شین د پاسه درې ټکي وي صحیح شوه په دغه طریقه پوهولی شئ تاسو صاد 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 ضاد 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 طا طا
طا ظا 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 عين 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 غين 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 فام 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 قاف 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 كاف 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 لام 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 ميم 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 نون 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 واو 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 هام 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 همزة 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 يا يا نو دا ذهن کې کېدی دا دوړ یادې صحیح شو سکول کې یا اردو کې مونږه یہ وایو صحیح شو چھوٹی یہ اور بڑی یہ نو عربی کې دا چھوٹی او بڑی نشته بس دوړ یادې صحیح شو یا او یا نو یو ځل بیا زه تاسو ته دوهراوم نو ان شاء الله تاسو ته ډېر فائدہ وکړي تاسو غوږ کېږئ الف با تا ثا جيم حام خام دال ذال رام زام سين شين صاد ضاد طام ضام عين غين فاء قاف
كاف لام ميم نون واو ها همزة یا امید لرم ان شاء الله تاسو به پوه شوي او خسته به تاسو ته یاد شوي وي خو په اخر کې بعضی حروف ز تاسو ته خیمه چې تاسو علم کې مزید اضافه وشي چې هغه حروف مستعلیه مونږ ورته وایو صحیح شو نو دا شین چې کم تاسو ته ښکاري دا خاشو را صاد دا شان ضاد دا طا ظا غین قاف دا شنه ټکي چې څومره دي د دې رانه علاوه صحیح شو نو دا به مونږ همیشه ډک وایو صحیح شو لکه ګوره خا صاد ضاد طا ظا غین دا شان قاف دا را هم پکې ده خو لیکن دا به بعضې حالاتو کې پور ویلې کېږي مطلب بعضې حالاتو کې نری وایو بعضې حالاتو کې دا ډک وایو صحیح شو هغه به انشاءالله خپل ځای کې د دې وضاحت وکړو خو لیکن دا کم حروف چې ما تاسو ته وښودل دې ته حروف مستعلیه ویلې کېږي او دا همیشه ډک ویلې کېږي صحیح شو او د دې مجموعه چې کوم ده هغه خص ضغط قز دای مجموعه ده او بل حروف هم زه تاسو ته څلور حروف هغه حروفونه ښیم چې هغه مونږه د هغې ادایګي د شونډو نه کېږي صحیح شو هغې نه اول نمبر چې کوم دی هغه با دی صحیح شو چې با کلم مونږه ادا کو ګوره دا دواړه شونډې مونږه میلاوو صحیح شو او دویم نمبر چې کوم دی هغه فا دی صحیح شو ګورئ فا دام د شونډو نه ادا کېږي او بل هغه میم دی صحیح شو میم او څلورم نمبر چې کوم دی هغه واو دی دا څلور حروفونه دا د شونډو نه ادا کېږي او بل درې نور حروفونه هم زه تاسو ته ښیم چې هغې ته حروف صفیریه ویلی کېږي صحیح شوه مطلب د هغې ادا کولو په وخت کې لکه څنګه چې شپېلې سړی وایي نو همدغه شان شپېلې غونده کې اواز وځي لکه ګورئ زا سین صحیح شو همدغه شان صاد دا درې دې ته حروف صفیریه ویلی کېږي نو امید لرم انشاءالله تاسو به ښایسته پوه شوي وئ خو لیکن اخره کې زه تاسو ته هم د دغه تختي باره کې چې مونږ سم وویل یو څو پوښتنې درنه کومه نو تاسو به ماته خامخا په کمنټ کې د دغه پوښتنو جواب راکوئ اول نمبر پوښتنه زه تاسو نه دا کوم چې مفردات معنا څه شی ده ما تاسو ته وویل صحیح شو او دویم پوښتنه زه تاسو نه کومه چې حروف تهجی مونږ سره الف نوالی یا پوری دا ټوټل مونږ سره څومره دي نو تاسو به خامخا ماته د دغه جواب په کمنټ کې راکوئ چې ماته تسلی میلاو شي چې تاسو زمونږ د دغه سبق نه مستفید شوي او تاسو ښایسته پوه شوي دعاګانو کې مهر نه کوي الله مو آباد لره السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته